د غزوه احد نقشه داسې وه بلکې موږ بیان کړم دا چې ابتداءً ټول په ټوله باندې د فتحې چې څومره پوزیشن دا د مسلمانان چې کله میدان ته رالل او په کافرانو باندې حمله وکړه، حالانکې کافرانو د دې غزوې دپاره ډېر غټ تیاری کړو، بله اجتماعي مالو په هغې باندې بله کډې کوډې اخیستې وې، خو لیکن او 3000 فوجونو مسلح 3000 فوج تیار کړو او مسلمانانو ته چې صرف اطلاع ملاو شن په لږه یو ورځ به کې په 1 شوال نه تر 11 شوال پورې په دې 4 ورځې کې دنه دا ټول تیاری دی کلیر کړو، 1000 فوجان تیار کړو نبی علیه الصلاۃ والسلام، هم په هغې کې 300 منافقانو 300 پکې منافقانو په لاره کې واپس شوي دي، دا 200 چې کوم دي صحیح مؤمنان صحابه کرامو. د دې د وجې نه تاسو ګورئ که نه پروني سبق یو نقطه پاتې شوې مو او ما نه بیا تاسو مو شو چې حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. پروني سبق سره تعلق دی، پروني عدت نو بعضي مفسرین بلکې جلالین مولا دا جلالین یو ډیر قوي تفسیر دی او در دې پورې چې صحابه د امت په دې باندې ډیر لوی اتفاق دی، په هر مدرسه کې دی پړاویږي، بناتو ته بنینو ته جلالین ته الله ډیر لوی قبولیت ورکړی دی. نو تفسیر جلالین هم تر دې پورې چې ما کته دلو نه دا معنی کړی دا حتی اذا فشلتم در دې چې تاسو بزدل شوي، هغه جبن ته معنا کړی دا، او جبن په عربی کې وایي جبن بزدلای ته. نبی علیہ السلام د دې دغم کړی دی، پناه غوښتي دی، اللهم انی اعوذ بک من البخل والجبن، الله ما د بخل نه او دارنګې د بزدلای نه بچ کړي. او بعضې مفسرینو دلته کې معنا لږ د ادب کړی ده، چا معنا کړی در دې چې تاسو کمزوري شوئ، رشد القرآن دغه معنا کوي، شاه صاحب معنا کوي در دې چې تاسو کې سستی پیدا شوه. اوس د دې واقعې کې موږ وګورو که نه د جنګ احد ظاهري بیداد کې 2 قسمه کردار ادا شوی دی په دې ځای به ځان لږ پوه کوئ ښه د تفسیرونو دا معناګانې چې جدا جدا راځي که نه د هغې یو وروستو راز پروت دی، په دې به ځان پوه کوو. د جنگ احد په بیداد کې 2 قسمه کردار ادا شوی دی، یو عظیم کردار چې ادا کړی دی او مسلمانانو باندې هغه خوف یره راوستی و، دا د منافقانو دغه کردار چې دوی په لاره باندې 300 کسان و د لارې نه واپس شو او مسلمانان یې په لاره کې پرېښودل. نو خامخا چې یو ملګری تا سره روان وي او تا په نیمه کې پرېږدي نو په انسان باندې د هغې هغه هیبت خوف یره دا راځي. ځکه بنو سلمه او بنو حارثه 2 ډلې نبي علیه السلام سره وي، نو چې کله دوی ترې واپس شو نو هغې هم دا اراده کړه چې موږ واپس کېږو. اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا هلته هم راځي، اراده کړې وه هغه 2 ډلو چې دوی هم سوچ شي، خو الله تعالی مضبوط کړل. او دویم نمبر د جنگ احد په بیداد کې د مسلمانانو نه هغه کمې راغلی او اجتهادي خطا چې دغه غر نه راکوز شوي و، دا ډېری نه راکوز شوي. نو دلته کې چې کوم مفسرینو د بزدلۍ معنا کړې ده د هغې نسبت د دې کړی د منافقانو ته، او کوم مفسرین چې د ادب معنا کړې ده د هغې نسبت کړی دی دغه مسلمانانو ته. نو دې چې دا دواړه معنی به تاسو ته ملاویږي ښه، خو په دې راز باندې ځان پوه ساتئ. اورېدو؟ او د صحابو په شان کې د انبیاو په شان کې د عصمت خبره به کوو چې کله د صحابي متعلق کومه معنا راځي نه به موږ ښکلې معنا کوو. الحمدلله د پیغمبر متعلق داسې یو خبر راځي چې د هغې د عصمت د خلاف وي، هغې له به ښکلې محمل لټو ښه معنا به پکې کوو انشاءالله. خو په دې ځای مې پوه کولی ځکه چې ستاسو په ذهن کې پروت دي چې نسبت که د دې غزوې د بیداد او د دې د کامي کوتاهي موږ منافقانو ته وایو، بیا دې معنا بزدلي ده، ای بزدله یې د وجې داسې کړو. او که نسبت یې موږ صحابه کرامو ته وایو نو هغه خطا اجتهادي ده او سستي ده، چې لکه نبي علیه السلام یې مه راکوزېږئ نو راکوزېدل پکار، خو بس هغه اجتهادي طور خطا وشوه، سستي راغله، هغه یې راکوز شو، د هغې نه مسله پیدا شوه. دا پکې الله پاک پرونه مسله حل کړه. اوس چې کله دغه جنګي میدان جوړ شو، مسلمانانو یکمش حمله وکړه، نو کافران نه 22 کسان مرداران کړه، نور وتښتېدل. ډېره ښکلې فتح الله راوستې وه په لومړي وخت کې، ډېره مزېداره. خو دې کې هم د الله راز و، ګین دغه فتح خو کاملا پاتې کېدی شوه، دا مسلمانان به بره په دغه باندې ناست نه وو راکوز شوي، خو الله داسې کول، تقدیري فیصله داسې وه. او د هغې لپاره به الله حکمتونه بیان کړو. دا مې ځکه وکړل چې تاسو کې شهیدان پیدا شي، هسې به شهادت ته کوم ځای نه راته. دا مې ځکه وکړل چې تاسو کې د منافق او د مؤمن تمیز پیدا شي، که چېرې ټول عمر د مسلمانانو فتح او ګټه وې خو منافقان به ټول عمر مسلمانانو سره ولاړو. دا چې کله کله غم راشي نه له پته ولګي، خفګان نه شي له پته ولګي ستا دوست کوم دی، دشمن دی کوم دی، ملګری کوم دی، خپل کوم دی، پردی کوم دی. الله وایي دا مې وکړل د دې له وجې نه. بله حکمتونه یې مخکې بیان کړو، اوس بیا راته بیانوي درته حکمتونه چې کله په مسلمانانو باندې هغه تکلیف راغی، ټول مسلمانان خواره شوي وو، صرف 14 مسلمانان په دغه میدان کې ولاړو او کلکه مقابله کوله، نور ټول تاسو نه شو، چاپېره وتښتېدل. عتبه ابن ابي وقاص دا ظالمونه کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې وار وکړو، د هغې د وجې نبي علیه الصلاۃ والسلام ته نقصان رسېدلی و. دا مخ مبارک هم غوڅ شوی و، بخاري شریف کې راځي حضرت فاطمه لیک یا علي صاحب بوله وبراړي، هغې بوله د مخ نه دا وینې وینځلې، او بیا چې وینه نه ودرېده نو یو پوزکی و، نو دغه سرګړي دا بل سی یو میزري هغه چې کوم دی نو دغه کړو وسوځو، او د هغې غیره یې وله ولګوله. د غیره داسې شی دی چې دا وینه بندوي. پخوا چې به مخکې زموږ یادو کې دي
بنایانو چې بکله ماشوم سنتو ان ایره به پیلا کوله چې دې سره وینه بنديږي نو هغه هم دا ایره راغستو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مخ مبارک باندې لګوله چې وینه ولا ودرې. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک بګي زخمی شو، بللا جلیل القدر صحابه کرام بګي شهیدان شو او د جنگ مکمل نقشه بدل شو، د غټینا بایدا طرف ته لړ اور ستس نشو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دک شان میدان کې ولاړو، اوازونه کول الی عباد الله الی عباد الله، ول الله بندګانو زما طرف ته راشي، چرته لړی زما طرف ته راشي، چرته لړی. دا تاسو ولې تاسو نشوي کوم خوازي خلک داسې تاسو نشو ګډوډ شي او منتشرو. د مدینه منوره کې د دې وحد ته جوړه سي کنه، نو د دې له کوم ته کې په دې د وحد میدان نه په ګس سایډ باندې مسجد نبوي طرف ته بیا مخ کې نو ستار ګس طرف ته یو لار تللی د داسې اوس پکې کلی غونډه جوړ شوی د کوڅې دي او داسې کورونه دي. 2014 کې چې موږ عمرې ته تللو زموږ یو ملګری والله ښه ساتي، نو چې موږ د احد په دې ټولو ځایونو کې وګرځولو وي راځئ یو ځای دغې ته بوزم خو قسمت به مخپولي که کولا وي که بند دي. دغلته کې یو غار دی په غر کې بره یو غار دی، خلک به ورته ختېدل خو اوس هلته کې د عربو کورونه دي، هغې غر داسې هوار کړی دی سیمټ یې پیچولي دي چې څوک ورته ختې نه شي. خو زموږ وخت کې پرې سیمټ نه و، صرف هوار کړی، اوس چې بیا لولم بیا پرې سیمټ هم اچولي بیا ورته نه شو ختې. موږ ورته ډېر په ګرانه باندې لر نه راته وشو وختېدو ته او هغې ته داسې د سیمټو دیوال هم والې دا غار ده، خو زموږ ملګری مخکې وختېدو او موږ د څادر راځوان کړو موږ ور وختو. هغه غار کې باقاعده 3 سیټونه جوړ دي، 3 سیټونه داسې 3 ګټې لګېدلې دي. هغې وي چې موږ دلته کې تاریخ والا کس ویلو، بیا ما په خپله باندې یو کتاب وکتېدو د مدینې منورې یو تاریخ مال چا راکړی، تصویرانو پکې ورسره ټول لیکلو. په هغې کې دا لیکلي چې دې کې نبي علیه السلام مبارک حضرت بلال او حضرت ابوبکر صدیق درې واړه ناستو د جنګ هغه نقشې چې کتې ده دا هغه ځای او یقین وساته په هغه غار کې هم هغه خوشبويي وه کومه خوشبويي چې په مسجد نبوي کې ګینې بيزي مې دي ورسره خوا کې سارې دي پچې مچې پرتې وي، ډېر ښکلی ځای دی، بنده له پکې سکون میلاو شي. نو نبي علیه الصلاۃ والسلام ولاړو، اوازونه یې کول الی عباد الله، و د الله بندګانو زما طرف ته راشئ، زما طرف ته راشئ. خلک منتشر شو، تس نشو چې تس نشو نو نبي علیه الصلاۃ والسلام عباس صاحب ته چغه ووایي ته نه عباس صاحب نه بل یو صحابي ته تیز आवाज ولا دوی ته وایي چې ما طرف ته راشئ، تاسو کوم خوا ځئ کوم طرف ته ځئ. د عباس صاحب چې आवाज کړو دا حنین بیا جدا موقع زما طرف ته راشئ. مسلمانان بیا راجمع شو، چې راجمع شو الله جل جلاله په اطمینان راوستو، یو سکون بیا راغی، خو ډېر لوی مصیبت په دغه موقع باندې راغلی. څوک به غر طرف ته تښتېدل، څوک یو خوا بل خوا منتشر کېدل. الله تعالی په دې آیتونو کې اوس هغه نقشه بیانوي.